नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद सितारा फलाही तंजीम नाड़ो कले माने रिबाला सवाबी ټیم الحمدلله بنیر ته چې څنګه یو څو ورځې مخکې راغلی او د سیلاب متاثرینو دپاره امدادي کاروایونو کې خپل باقاعده भरपूर شرکت کړو. یو بیره بیا الحمدلله د بنیر د سیمه باندې سحر وختي را روان شو. سنه قد رقم او امدادي اشیاء الحمدلله هغه زمونږ د ملګرو بنیر علاقې ته راورسو. د ټولو نه غټه مسله مونږ ته بلکې هر راتلونکي ټیم ته دی چې مونږ دا دوره اشیاء یا دا نقد رقوم د خلکو نه راجمع کړل، 40 روپۍ، 40 چا 100 چا 1000 چا د دې نه څه وه، او هغوی په دې جذبه باندې ورتلي دي چې دا اصل مستحق ته او هغه دردمنو ته ورسي. دا به څنګه رسي او دا په کومه طریقې رسي؟ د دنیا خلک دي په زرګونو په سوونو په خپل کلي علاقه کې بنده هر څوک پیژني، خو چې د یو کلي نه بنده بل کلي ته کېږي نو ګرانېږي، او چې بیا ډسټرکټ پاسې د راشي او بیا تقریبا موږ سره 80-82 کیلومتر بیا د غرونو لار وواله او دلته کرارو یقینا دا زمونږ د وس کې نه وه. الله جل شانه دی حضرت مولانا صاحب مولانا اجمل صاحب الله جزای خیر ورکړي چې دا غریب سحر وختي موږ سره هم د دغې مستحقینو په تلاش کې وتلو چې دی د دې خپل علاقې دی، دا د دې ټوله علاقه ده او د دې علاقې باوجود دی موږ سره کوڅه په کوڅه کور په کور مستحق په مستحق متاثر په متاثر باندې وګرځېدل. هغه ټول وزټ موږ د ملګرو وکړو، خپل زړه مطمئن شو ستاسو یو روپۍ الحمدلله هغه د خپل وس مطابق او د دې حضراتو په کوشش باندې موږ مستحقینو ته ورسوله. موږ د دې یو جهان مننه کوو او ډېره زیاته شکریا ادا کوو. د مینې یو ډک پیغام به انشاءالله زمونږ د ناظرینو د اورېدونکو ته انشاءالله د دوی د طرف نه میلاو شي. مولانا صاحب به انشاءالله تاسو سره مخاطب شي او خپل خبرې به تاسو سره شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ستاره فلاحي تنظیم د طرفه در تاسو ټولو حضراتو شکریا ادا کوم چې تاسو الحمدلله تاسو روپۍ چې دا الحمدلله هغه مستحقینو ته ورسېده. الله رب العزت دې د دواړو جهانو باندې تاسو لا د دې بدله درکړي او موږ خو د هغې بدله نشو ورکولی. الله رب العزت دې تاسو له د خپل شان مناسب اجر درکړي او الله رب العزت دې د کم چې مستحقین دي کم چې افراد دي هغوی ته تکلیف رسېدلی دی الله یې د عافیت معاملو کې نور دی. الله رب العزت مونږه تاسو د آفات او مصیبات او بلیاتو نه وساتي او الله رب العزت دې پوره انسانیت ته هدایت نصیب کړي او مونږه تاسو ته د الله رب العزت د خپل رضا او د خپل منشا د خپل چاهت مطابق اجر راکړي. حاجی مونږه سار د بایپاس نه شروع کړی چې جوخیلې بایپاس نه چې په دې بایپاس باندې بس داسې کورونه دي چې هغه بالکل د چا کمره ورتاو شوي، د چا دوار تاو شوي، د چا پوره کور ورتاو شوی دی او دوی د موږ عرضي طور د ټینټونو تنظیم کړی دی. حضرات په دې کې پاتې کیږي چونکې عام طور باندې بعض علاقې داسې دي چې میډیا باندې هایلایټ شوي دي یا بیشونی ده یا قدر نګر ده او دا علاقې داسې دي چې دا د دې حضراتو د مین روډ نه د لږ فاصله باندې دي، د دې د نظرونو لږ پناه دي. نو اکثر دلته امداد چې دی هغه کم راوځي، هغه کم ډېر زیات کم رارسي. بایپاس باندې په جوخیله باندې موږ روان شو، بیا تقریبا موږ د دغه بایپاس خوشه علاقې ټولې وکړې، بیا موږ شریف آباد ته لاړو چې هلته ډېر زیات کورونه ارتاو شوي دي، ډېر زیات د خلکو مال مویشي چې دی هغه ځای شوي دي او هلته اکثر خلک چې دی په ټینټونو کې په شپې تېرولو باندې مجبوره شوي دي. بیا د شریف آباد نه موږ لاړو ملکپور طرف ته چې هلته ډېر زیات تقریبا کورونه اکثر ارتاو شوي دي، په ټینټونو کې خلک په ژوند تېرولو باندې مجبوره شوي دي او بیا دغه شان غریبانان چې دي د هغوی اوس هم میسنګ افراد چې دي لاپته افراد اوس هم په کورونو کې د چا دوه نشته د چا درې نشته، هغوی غریبانان په هغې تلاش کې اوس هم لګیا دي. د هغې نه بعد بیا موږ بیشونۍ ته لاړو چې هلته موږ د مختلفو افرادو سره ملاقاتونه وکړو. بعض افراد خو داسې دي چې په کورونو کې شهدا دي، هغوی ته د ډېرو خلکو په لاس باندې نقد رقوم چې دی هغه رارسي، لیکن بعضې غریبانان داسې دي چې په کور کې شهیدان نشته، اوس د هغوی د کور حالت داسې دی چې هغه د اوسېدو قابل نه دی او هغه سپین روبي دي د چا نه غوښتې نه شي. نو الحمدلله ستاسو روپۍ پیسه ای حضرات ته ورسېده. الله رب العزت ستاسو دا کوشش ستاسو دا سعی دا په خپل دربار کې قبول کړي او تاسو سره الله رب العزت خپل شان مناسب اجر درکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين.
الله تعالی دې زمونږ د سعی قبول او منظور کړي. الله دې زمونږ د منډه ترړه قبول او منظور کړي. کوم ملګرو پیسې را کړې وي په پنګ اعتماد کړو، الله تعالی دې ول ډیر صبر کړي. دلته کې شهدا راغلي دي، دغه رنګ سیلاب راغلي دي، جاني مالی نقصان شوی دی. الله تعالی دې ته صبر ورکړي. الله دې شهدا او شهادت قبول او منظور وګرځي. چې کوم ژوند دي الله دې صبر جمیل نصیب کړي. الله دې موږ سره د قبر او آخرت غم او درد پیدا کړي. الله دې موږ ته قبر او آخرت غم او درد پیدا کړي. الله دې زموږ دا سیلاب زموږ د خلکو د پاره د امتحان د الله ته طرف نه یو امتحان او ازمیښتو. الله دې ته چې دنو د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي. الله دې ته نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي. الله دې زموږ ناراضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.